پیغمبر د جمعې پر ورځ ځان له روژه نیول منع دي او دغه شان د زیارت په شپه صرف زیارت په شپه عبادت کول دا منع دي. د جمعې پر ورځ روژه نیول څنګه دي یا د جمعې په شپه باندې عبادت کول څنګه دي؟ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا حدیث ابو هريره رضی الله عنه نقل کړی دی بلوغ المرام من ادله الاحکام او امام مسلم رحمه الله هم دا حدیث راوړی دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تختصوا ليله الجمعه بقيام من بين لياليها ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين أيام إلا أن يكونوا في صوم يصومه أحدكم. پیغمبر علیہ السلام فرمایي تاسو د زیارت پشپه باندې یو عبادت خاص کوئ ما او د قشانتی یا یو جمعې په ورځ باندې که یو کس روزه ځان لنیسي دا مکروه ده. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق الحديث چې دا بلوغ المرام کې مشته متفق علی حدیث ته بلوغ المرام هم ذکر کړی دی چې څوک صرف د جمعې په ورځ روژه نیسي دا ناجایز او دا حرام دي ځکه دا خو تخصیص راغی تا خو دا روژه خاص کړه د جمعې په ورځ. اکثر خلک داسې کوي صرف د جمعې په ورځ روژه نیسي دا شریعت کې منع دي صرف د جمعې په ورځ عبادت کول یا د جمعې په ورځ روژه نیول. حدیثو کې منع راغله چې لا يصومن احدكم يوم الجمعه تاسو کې یو کس روزه نه نیسي د جمعې په ورځ الا ان يصوم يوما قبله او يوم بعده یا دی ورځ مخکې ونیسي یا دی ورځ وروسته ونیسي بیا جایز دي. یا بعضې خلک وایي د زیارت په شپه درود شریف ډېر وایي ثواب ډېر نه یو شان ورسي دا خبره پکې ځان نه دي ښه د زیارت په ورځ عبادت کول د دې زیات فضیلت دا خبره غلطه د جمعې په ورځ روزه نیول فضیلت ډېر دی دا خبره غلطه. حدیثو کې چې سره راغلي هغه به کوو پیغمبر چې موږ د څه ښودلي هغه به کوو د ځان نه پکې څه نه راوباسئ ځان نه به شیخان نه جوړوئ چې پیغمبر څه کړي هغه به کوو. پیغمبر وایي د جمعې په ورځ ځان له روژه نیول منع دي او دغه شان د زیارت په شپه صرف زیارت په شپه عبادت کول دا منع دي. دا حدیث چې کوم دی مخې له مې راغی مې چې تاسو سره هم شریک کړم ما هم واورېدو نو کوشش وکړئ چې په دې تاسو هم عمل وکړئ ملګرو سره ثواب په نیت باندې هم شریک کړئ. که بیا هم انشاءالله د چا هم څه مسلې وي انشاءالله نو تپوس کولی شي په دغه واتساپ نمبر باندې چې چېرته مو اوسېږئ الله یې تاسو خوشحاله آباد اوسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.